يحتاج في تصحيح المسائل إلى 7 أصول، 3 بين السهام والرؤوس، و4 بين الرؤوس والرؤوس. أما الثلاثة فأحدها أن كانت سهام كل فريق منقسمة عليهم بلا كسر فلا حاجة إلى ضربهم. وليس لك متوجه شيء دی باب کی بڑے تصحیح تعریف کو دا باب انتہائی ضروری دے گا دین غیر سراجی چیدا دا غیر سراجی دا سر سراجی دا نکا دا با مکمل ازدکو انشاءاللہ نتاسو پدی کی اول باس ازدکی دا تصحیح تعریف تصحیح ویلے کی بلغت کی صحیح کول ہوتا لغوی معنی دا صحیح کول اگا پرونے سبق بتایا دی کنا خو مرامعات نہ کو فکر میں نو زمخ کے کنا نہ تصحیح ویلے کی بلغت کی صحیح کول ہوتا او اصطلاحی تعریف دے یودا سی عادت تلاش کول چې داغي عادت نه د هر وارث حصہ روزي بلا کسرہ لغت کی صحیح کول ته ویلے کی په اصطلاح کې یودا سی عادت تلاش کول چې داغه عادت نه د هر وارث حصہ بلا کسر روزی پته به ان شاء الله ولګي به دا ول باسو دا ختم شو تاسو یو څو اصطلاحات زده کوي اول اصطلاح سهام سهم جمع د سهم حصے ته ویل کیږي اصطلاحات زده کوي شپږ اصطلاحات دي او اصطلاح کې سهام هغه حصے ته ویل کیږي چې د هر وارث ته د مسلې نه ملاويږي دار وارث ته چې د مسلې نه کوم حصہ ملاويږي هغه ته ویل کیږي سهام دا یو اصطلاح شولا او دویمه اصطلاح د رؤوس دا رؤوس د راس جمع دا راس سر ته ویل کیږي لغت کې او رؤوس په اصطلاح کې وارثانو ته ویل کیږي چې د مړی نه وتا حصے ملاويږي امړی نه منګلان دي لیکو کنه هغه ته رؤوس څو اصطلاحات شو دعا دریم اصطلاح طائفہ جماعت تویلے کی گئی لغت کی په اصطلاح کې د یو جنس ورثه ہوتا طائفہ ویلے کیږي فریق متوی طائفہ متوی لکه مثال یو مسله کې ابن راغله یو مسله کې مثال به تور بنات راغلي دي درې زوجات راغلي دي څلور نو بنات یو طائفہ شو ولا یو فریق شو او زوجات بل طائفه بل فریق څو اصطلاحات شو درې څلورم اصطلاح مضروب به موږ راځي کله چې موږ یو عدد راوالو او بل عدد کې ول ضرب ورکو دي کم عدد ل چې ضرب ورکو دی عدد ته څه ویل کیږي مضروب دو د مثال په تور باندې 12 4 دی موږ دو راوالو دو 4 کې ول ضرب ورکو دي دو ته څه ویل کیږي دته مضروب ویل کیږي دا مزده شو او دوله چې موږ 4 کې ضرب ورکو نو 2 4 څو جوړیږي 8 کنه دغه 8 ته مبلغ ویلې کیږي دا څومره اصطلاح شولا پنځمه اصطلاح سهام رؤوس طائفه مضروب مبلغ دا خو زده شولې کنه یو ورسبل زده کې کسر چاته ویلې کیږي کله چې عادت مات شي مات ایک دے ایک چی من مینیم کی نسب بئی دغه ته ویلې کیږي لنډه دا کله چې عادت مات شي هغه ته کسر ویلې کیږي دا تاسو تقریبا یاد می او مساله تاسو پیژنئ مساله عائلم پیژنئ هغه مسلې ته ویلې کیږي کمی کی چې اول شوی هغه ته ویلې کیږي مسلې عائله دا څو اصطلاحات دي دا بیا دا وینو الله به مخکې مونږ پیږو نو امید ده چې تاسو ته اصطلاحات مخکې نه یادې بهرحال تصحیح تعریف وشو اصطلاحات بیان وشو مخکې راځي مولوی صاحب مسائل د تصحیح لپاره و مسائل دي د تصحیح د مسائل لپاره و قواعد دي سو قواعد دي و من تصحیح ک ازدکو دغه و قواعد دا به من ازدکو و قواعد و اصول څه متوي په دغه و قواعدو کې و اصول کې درې اصول یو طرف ته دي تقسیم شوی دي او څلور اصول بل طرف ته دي تصحیح چې کوم دا محتاج ده څو مسائل وتا
تعریف د تسیم وکړو کنه او اصطلاحات بیان کړل دوا درې خبره کو تصحیح چې د محتاج د و قواعد تا و اصول تا درې یو طرف ته دي څلور بل طرف ته دي دې پورې پوه شو ګډ وډ نشي څه ګډ وډ نشي دا کوم اولنی درې اصول چې دي درې قواعد داغو پہچان ده چې په یو طائفه کې به کسر راغلي څه پہچان دي تاسو ته ان شاء الله پته ولګي ان قریب دا ولنو درې قواعد چې کله دا قواعد ته استعماله دینه مختبه ته دغه علامه ګوري چې دا د درې قواعد نه ده کنه ده نو د درې قواعد لپاره علامه څه ده یو طائفه کې وکسر راغلي او د څلور کم اخیری څلور قواعد چې ته استعماله دغه لپاره علامه ده چې دوه طائفو یا د دوه طائفو نه زیات کې وکسر راغلي پوه نه شولې تاسو د بوت لګوران کړي مثالي ولي کې چې زین کې مکینی یہ خو ګورې مولوی صاحب بنات 3 زوج وسو ګورې بنات چې دوه نه زیات څومره ته ملاوي سلسان او زوج اولاد چې موجود څومره ته ملاوي ربا سوچ سره به وي خاص به نه وي دې څونه جوړ بشي بارونه دله به څو ورکو 8 کنه او دله به 4 ربع دلبا 3 دا رد والا مسله ده به ور سره ګورو تاسو دلته وګورئ 8 په 3 معنی تقسیمه کسر پکې راځي 2 به پوره ورسیږي 2 بقيه 2 پاتې شو بنا دا 2 به مستقسمین دي کې اوس کسر رااله وای به شونه اوس تاسو دغه ته وګورئ دغه اصطلاحات هم چې ویل دا رؤوس دي دا سهام دي اوس او دې مېس کې عادت مات شوتي ته څه وای کسر ویلې کیږي د خپل طریقې دی وسکا البته یو طائفه کې کسر دې کډیرو کې دی نه ویږي دا شریک یو طائفه راکدا دا استلام وشوله طائفه دا فریق او طائفه نو کسر په یو طائفه کې را لیکنه نو ما ویل چې کله کسر په یو طائفه کې دا به د څو قواعد دي کې به څو قواعد استعمالو اولنی درې قواعد او کله چې کسر په دوه طائفو کې مثال به تور دلته موږ زوجات لیکلې وې د زمانه زوجات ته څومره ملاويږي سمن کنه به مسله د 24 نه جوړيږي دسه ده کنه دله به څو ورکو 3 او دله به 16 نو 3 او دا زوجات 4 دي 3 په 4 تقسیمېږي صحیح نو اوس په څو طائفو کې کسر شو البته 16 په 3 نه تقسیمېږي صحیح او دلته 3 چې په 4 صحیح نه تقسیمېږي نو څو طائفو کې کسر شو 2 کې تاسو خبرونه رسیدلې نو کله چې په یو طائفه کې کسر او لنی درې قواعد بګورو او چې کله په دوه طائفو یا زیاتو کې کسر به با اخیری څلور قواعد ګورو متوجه شي به موږ ته تصحیح تعریف وکړو یو بهم د تصحیح اصطلاحات بیان کړ چې تصحیح کې استعماليږي دوا بهم ویل تصحیح چې دا محتاج ده و قواعد ته درې یو طرف ته دی او څلور بل طرف ته یو طرف ته چې کوم درې قواعد دي دغه پہچان دار چې یو طائفه کې وکسر وي یعنی دا قواعد به بن کله چلو دا ال چې کله یو طائفه کې کسري او د اخرو څلورو یعنی د اخري څلور قواعد به من کله چلو دا ال چې دوه طائفو کې یا دوه نه بزیاتو کې کسر وي دا عزت شوله لکه به سمخ کې ورشي چې کله یو طائفه کې کسر اولنی درې قواعد چلیدل ناغي حکم دار د درې وړو قواعد مشترک حکم دار چې موږ به د سهام او رؤوس منس کې نسبت ګورو څه نسبت ده توافق ده تماثل ده تداخل ده تباين ده دغه نسبتونه پرون ویلو کړه د دې حکم څه شو دولانو درې قواعد بشری که حکم ادا شو چې د سهام او رؤوس منس کې به نسبت ګورو د اخرو څلور قواعد حکم دار چې موږ به د رؤوس او د رؤوس منس کې نسبت ګورو تداخل له توافق ده تماثل له تباين ده کم یو ده او به نه رسیدلې تلګو ته تیر کا سرنا تصحیح تعریف کا اصطلاحات تصحیح په لغت کې څه کولو ته ویل شو په اصطلاح کې دا سیادت تلاش کول چې هغه نه هر وارث ته پوره پوره یې سملا شي بغیر کسره
او بیا دویم اصطلاحات دي په هغو اصطلاحاتو کې اول سهام دي سهام د هر وارث حصې ته ویلی سهام د سهم جمع ده د هر وارث حصې ته ویلی شي بیا رؤوس ورثاو ته ویلی شي وارثانو ته بیا طایفه ده د یو جنس چې کوم کسان وي یو جنس کسان وي هغې ته وارثان وي هغې ته طایفه ویلی شي او بیا مسله ده مسله خو چې کم نه جوړېږي هغې ته ویلی شي او بیا مضروب د چې کله یو عدد روالو بل ته پکې ضرب ورکړو نو د عدد مو چې کم راخیستی و دې ته مضروب وایي او چې کم حاصل شي هغې ته مبلغ ویلی شي او بیا مو وی چې دې کې اوه قاعدې چلیږي په تصحیح دپاره د اوه قاعدو ضرورت دی درې په اول ګروپ کې دي او څلور په بل ګروپ کې درې چې اول ګروپ کې دي هغې کې به موږ ګورو هغه اله به پیژن د هغې پهچان دا ده چې دا طایفه به د یو جنس نه وي کسر به په یو طایفه کې وي او دا نورو پهچان دا ده چې کسر به په دوو طایفو کې راغلی وي اولو هغه دا ده چې موږ به د سهامو او د رؤوسو په منځ کې نسبت ګورو چې تماثل دی او که دا نور دي او د نور آخري څلورو هغه دا د قاعدو پهچان دا دی چې د هغوی حکم دا دی چې د رؤوسو د سهام بین سهام به موږ رؤوس بین الرؤوس به نسبت ګورو دا کومه مقدمه غوندې مې چې ویله دا به یادوئ ښه موږ ویل تصحیح تعریف اول وکړلو لغت کې صحیح کولو ته ویل کېږي اصطلاح کې یو داسې عادت تلاش کول چې د هغې نه دار یو وارث حصه پوره روزي بلا کسره او بیا مو ویل اصطلاحاتو بیان وکړلو بیا هم دریم نمبر کې ویل چې مسائل د تصحیح چې دي تصحیح چې چاته محتاج ده هغه و قواعد و اصول دي درې یو طرف ته دي د هغو علامه دا ده چې به یو طایفه کې به کسر وي او څلور بل طرف ته دي د هغو علامه دا ده چې دوو طایفو یا د دوو نه زیاتو کې به کسر وي او د اولنو دریو حکم دا دی چې موږ به د سهام او رؤوسو منځ کې ګورو او د اخرو څلورو حکم دا دی چې موږ به د رؤوسو منځ کې نسبت ګورو دومره پورې پوه شولې نور انتهایی آسان دي ښه انشاءالله هېرېږئ به ترې نه لږ وګورئ تاسو ته به نن پته ولګي یحتاج فی څه مطلب دلته وګوره چې دا صرف زوج وي که نه نو دا یوه طایفه ده وګوره بنات یوه طایفه ده صرف دې کې کسر دی په دې نورو کې مخکې راشي نورو کې یوه کې هم کسر نشته دا مثالونه زه لیکم انشاءالله پته ته لګي دا اوس مسلې حل کوو پته به ولګي ښه یحتاج فی تصحیح المسائل احتیاج وي په تصحیح د مسایلو کې ضرورت وي په تصحیح د مسایلو کې الی سبعة اصول و اصول تا ثلاثه بین الصيام والرؤوس درې دغه اصولنا داغو حکم دار چي کې بر صيام او رؤوس منس کې نسبت ګوري ای حکم شوکا و اربعه و ثلور نور چي دي بین الرؤوس والرؤوس داغو حکم دار چې د نسبت د رؤوس او رؤوس ترمنځ ګوري اما الثلاثه فاحدها ان كانت صيام كل فريق وليس اول قاعده وري دوران کا انتي اسانه دولنو دریو قاعدونه چې یو طایفه کې کسر وي حکم داد رؤوس صيام منس کې بګورو دا دوه کار باول چلے نو اوله قاعده دا توجه کچري صيام پر رؤوس معنی صحیح تقسیم دل حکم دار فلا حاجت الى الضرب نو به ځان لا پروخ سر معنی پټي ملګوا ضربونه مربونه مګوا به اوله قاعده دا کچري دا صيام پر رؤوس باندې صحیح تقسیم دل بناتم درې دي صيام بالفرض سودي درې نو صحیح به تقسیمیږي نو بس ضربونه سره کې به دې لپاره به مثال څه وي کابوین و بنتین تاسو ګورئ لکشان ابو ام او بنت اولاد شتره خو مؤنث اولاد دي اب تبسم نه ملاوي شي سدس مالا سبا اولاد شتره څومره ته ملاوي شي سدس او بنات ته شریکه ثلثان مسله به څونه جوړ شي دیوی نه وای دو درې راشي نو اقل حصے نه مسله جوړیږي دله 1 او دیولا 4 تاسو په نه شولې او دا دي څو دو دي کنه که شریک یې لیکنو اسانه بشي دسی ولیکه بنات 2 تاسو ګورئ 4 او 2 کې
څه نسبت دی چارو دو کې تماثل دی برابر دی دیو نمبر کم یو دی تداخل دلته کم یو دی ولی وړو کې عادت خپل غټ پنا کوي کنه نو دلته دا 4 په 2 کې صحیح تقسیمیږي کنه بس د دې قاعده حکم دار دی د اولاني قاعده د اول اصل شفل حاجت الى ضرب ضرب ته حاجت نشته خبره ختمه دلته وګوره یو طایفه کې د کسر لک صورت جوړېدل ښه مخکې ورزو دا دومره اسانه وزما په تاسو نه منی دا به د سینې کې دي بل طریقه به ځګرانه می بس خبره ختم شول نو وته وګوره لکشن اما الثلاثه ورچ اولنی درې قاعده دي فاحد یو باغ درو کې دادا ان كانت صيام كل فريق چوي با حصہ د هر یو فریق منقسمه عليهم باغو بتقسیمیږي بلا کسر بغیر د کسر وتقسیمیږي نفلا حاجت الى الضرب حکم ادارې چې ضرب ته حاجت نشتا کابوین و بنتین دای مثال شو تاسو ما تلک برو غوري مليسم اولنی قاعده دا ویلا چې دا ایسی پر اوسو باندې صحیح تقسیمې دي دا ویل کنه دا دو صورتو کې صحیح تقسیمېږي یو چې د تماثل نسبت وی تماثل لکه مثال د بنات سودی 4 دي نو 4 په 4 صحیح تقسیمېږي کنه یو صورت دا شو یاد ساتي دویم صورت دا چې توافق تداخل نسبت وی د چا خو شرط دا چې سهام زیات وی رؤوس کم وی تداخل نسبت وی سهام زیات وی 4 او رؤوس وی دا کم وی دا صحیح تقسیمېږي په بوې شولې مخکې ورزو کنه مخکې راځي ولا لګ متوبر وګوره به کچري کسر په یو توای پکې راغلو علامه د چا بیان شول دا ولنو درې قواعدو لہذا اوس به ولني درې قواعد چلے نو چې کله کسر په یو توای پکې راغلو او د رؤوس او د سهام ترمنځ غره حکم هغه چلو د رؤوس او د سهام ترمنځ نسبت د توافق نسبت د چاو نه حکم د قاعده دا دی چې وفق د رؤوس بروالی او مسله کې بوله ضرب ورکی په بین رسیدلې چې مثال ولي کې مې به پته ولګي دا له قران کا چې لګي څوک پاتې دي ابوين او 10 بنات دی خو ګورې مې سب ابا او بنات 10 اب ته وګورئ تاسو نور پته لګي کنه سودس مال اسبا او سودس او دیوتا سلسان مسله به څونه جوړ شي چینا ایک او دو ته څو ملاو شو 4 اوس وګورئ دې کې کسر شته یو سړی دې کوم ورکو خبره ختمه دې کې شته کسر سره یو طایفه کې دې نو څو قواعد به اوس چلو کله چې یو طایفه کې کسر حکم ادارې شي اولنی درې قواعد به چلو داغه مشترک حکم څه دی روس او سامنس کې نسبت ګورو تاسو ګورئ څه نسبت دی تماثل شته تماثل برابر دي تداخل شته چې وړو کې غټ پنا کی 4 سبل 4 مرګره کې څو بشي بل 4 چې مرګره کې به خو په وړي کنه نو تماثل هم نشته تداخل هم نشته نو ها توافق شته دریم د سیادت شته چې دواړه پنا کوي هغه 2 ده 4 هم پنا کوي او څوک هم پنا کوي 10 نو 2 په 4 کې څو بیره تاویږي 2 بیره د دې وفق څو شو 2 او 10 کې څو بیره تاویږي د دې وفق څو شو 5 خو نه شولې بي ورسېدلې اوس د مسلې حکم واوري د دې مسلې حکم دا دی چې کله د رؤوس او د سهام مینس کې توافق نو وفق د رؤوس بروالی هغه څول دلته وفق د رؤوس بروالی مسله کې بازار ورکی 5 کا 30 تسی بلی کې دا تسی بده سي لیکي ها دلته وولي کې 30 5 ضرب چی مساوي 30 او کدل دیلی کې لا خاله سبب څه ورش څه مشکل شته او کته اوس ودا ورپسې کم فصل روان دي غم راته اوس نه یاد کا نو وایورا ته چې سول د کسانو له حصے ورکه اوس د 30 نه نو مضروب څوک مولای سي مضروب څوک وختي مستلا کیول
کوم عادت چې روالو بلکې ضرب ورکو نو هغه عادت ته به څه وایو مضروب نو 5 ضرب مضروب دی که نه نو دا بروالی دی کې به ضرب ورکې 5 کم او 5 4 20 10 کسان دی پی کس به څو ورسی 2 څه مشکل شته دا ورپسې فصل هم تقریبا یاد شو ان شاء الله تاسو څه وایي چې زه به کې نور وضاحت وکم وضاحت نور شته دی نه نو یو قاعده پر به وایم چې کله یو طایفه کې کسرو او د سهام او د رؤوس منس کې نسبت د توافق حکم د مسلې نه دی وفق د رؤوس بروالی مسله کې بوله ضرب ورکې تیزت وای ودرېګا ها حکم یې سره د اولنو درې قاعدو د رؤوس او د سهام منس کې وګورو نو که چېرې رؤوس او سهام د سهام پر رؤوس صحیح تقسیمېدل دا ولا قاعده ده نو څه کوم یو ما ته لغوک ده به خبره کو چې کله د سهام پر رؤوس صحیح تقسیمېدل دا څه قاعده شوله اوله د دې حکم څه ولا حاجت الى ضرب نه برسې نه برسېدلې بل څوک یار تاسو دماغ کار نه کوي څنګه ور به ووري چې کله د سهام او رؤوس منس کې یو طایفه کې هم کسر یو طایفه کې به بچ کوم اولنې درې قاعده بچلو کنه اولنو درې قاعدو کې اوله قاعده ده چې شری د سهام پر رؤوس باندې صحیح تقسیمېدل حکم یې ده پوری وي حج ضرب تب کې اجت نشته دا ولا قاعده شو چاله نه ورزي تاسو د قران وایي چې چا غوته اوچته نه کړلا چاله نه ورزي تا خدای خو خبرې دي دوا او دوا څووي څلوري چاله نه ورزي دغه خدای غر کې چې دام نه ورزي ستانه علاوه تاسو ویګه کنه اوس مونږ کې زړو خو ظلم ورزي دوا او دوا څلوري نه دی خو ګورش متا دیمه قاعده کچره سهام او رؤوس یعنی د سهام پر رؤوس صحیح نه تقسیمېدل نسبت به وګورو کچره نسبت د توافق وفق د رؤوس بروالو مسله کې بوله سره ورکو تی وایو د لکشن مړه د دوه قاعده وایا اوله قاعده دا کچرته کې اول طایفه کې راغلي وي اوله قاعده و چې نو د سهام حکم دا دی چې د سهام او د رؤوس په منځ کې نسبت وګورو کچرته د سهام او د رؤوس په منځ کې نسبت وګورو نو کچري د سهام اوله قاعده وایي هو کچرته کې د سهام پوره په رؤوس باندې تقسیمېږي نو بیا ضرب ته حاجت نشته وای بشولې دیمه قاعده وایي کچرته کې د سهام په هغه باندې پوره نه تقسیمېږي په رؤوس باندې نو بیا موږ نو چې پوره نه تقسیمېږي نو تماثل او تداخل به نه شو نو پات توافق او تباین شو نو بیا رؤوس کې د سهام او د رؤوس په منځ کې نسبت وګورو کچرته توافق وي نو وفق د رؤوس برابر او مسله کې به ضرب ورکړو صحیح صاحب دا درې مده نه مسانه ده دې پوه شولې او کچري مسله عائله و عائله اول پکې شوی نبی به دا وفق را لې مسله کې به ضرب نه ورکې عائله کې مم ویلو کنه به ټول دارومدار په چا مانی مسله عائله مانی به اول کې د ضرب ولا ورکې بس دا فرق دی هغه ملي کو تاسو لګو غوري والثاني دویمه قاعده ده ان انكسر على طائفه واحده کچره کسر راغله په یو طائفه باندې دلته ګور یو طائفه باندې کسر دی ولكن بين سهامهم ورؤوسهم موافقه صحیح دی لیکن د سهام او د رؤوس منس کې موافقت نسبتو موافقتون ویل شي چې لکن شي کنه مخفف شنو به بعض خلکو عمل لغو کیږي نو اوس بس که حکم وره فیضرب وفق عدد رؤوس من ضرب ملاو شي وفق د عدد رؤوس هغه چاته دا چاته د رؤوس ته ان کسرت علیهم الصيام چا باندې چې صيام مات شوی دي د سینه مولای سي چې ته دې رؤوس له ضرب ورکه مسله کې نه چا باندې چې صيام مات شو هغه عدد رؤوس له وفق برواله مسله کې ضرب ورکه برت بیان شولې سوي فیضرب ضرب ملاو شي وفق عدد رؤوس من وفق د عدد رؤوس هغه چاته ان کسرت علیهم الصيام چا باندې چې صيام مات شوی چا کې ضرب ورکه فیضرب فی اصل المساله غیر سره متعلق دی ضرب او د اصل مسله کې ورکی
واولها یا باول کې ضرب ورکی ان كانت عائلتن کې شردا مسله سوا عائله وا اول بار مثال کا بوین و عشر بنات او دوی بار مثال دوران کا او زوج و بوین و ست بنات دیو خو ګورې مولوی صاحب زوج اب بنات سودی چی زوج ته اولاد شته کنه ربع اب ته سدس او تا او بناتو ته دا اوس ربع د دوی منه کول با سره جمع شي مثلا به څونه جوړ شي 12 نه دله به څو ورکو 3 دله به څو ورکو 2 دله به څو ورکو او دله به 8 او 2 او 10 او 2 او 3 15 نو اول وشو کو نه شو دا مسله عائله شو تاسو ګورئ دې کې څه کسر شته دې کې کسر شته دې کې شته یو کې کسر دی 8 بچي صحیح نه تقسیمېږي کنه یو به پوره ورسي او دوه به پاتې شي او ته به نیمو به وتا دوه شپږو کسانو باندې به تقسیمو دوه تاسو پوهیږئ دې باندې اوس به څه وکړو دا معلومه شول چې یو توایبه کې کسر دی چې اولنې درې قاعدې به استعمالو دا څه وکړه اولنو درې قاعدو کې اوله قاعده دا وکړه چې دا سهام پر اوسه صحیح تقسیمېدل فلا حاجت الى الضرب صحیح تقسیمېږي اوله قاعده نشو نو که چېرې صحیح نه ته به نسبت وګورو څه نسبت دی توافق دی که تباین دی دلته کوم نسبت دی توافق دی ولی اټ او چې مساوي نه دي او چې اټ د خپل نه شي ختموله تداخل هم نشته دی درې ماده شته چې دواړه ختمه یغه څوک د دو دا چیم ختمه دی کې څو بری تاویږي او اټم ختمه دی کې څو بری 4 پیری نه د دې دویمه قاعده حکم داو چې د روس وفق برواله کنه روس وفق څو تاسو ګوري څو دي اتین رواله 12 کې نه 15 کې ولا ضرب ورکا 15 تینی 45 3 ضرب 15 45 مضروب څوک تاسو څوک مضروب بس 3 ولا عرب اری ایسا کې ضرب ورکا داری وکسي سبت روزي 3 تینی 9 3 دونی 3 دونی 8 تینی 24 24 او چی 30 او چی او 9 برابر نشو څه مشکل شته پکې وسم څوک نه پیږي دا یو قاعده بل ویو ابا انتي اسانه دا ټیم امر باندې پورا شو تاسو زر څنګه نه پیږي یا څوک شته چې دې قصه دوه قاعده بیان شي دوران کا ولا دا یو مسله ولې کې ځان سره یو در کوم ځان سره حل کړئ دا 10 دي کا مناطق منصوري 10 دا ولګي حالي کې د نو قاعده دی ورتي اب خبره ده تاسو یو مسله وره نشته ما ویل اول قاعده چې د سهام پروس صحیح تقسیمي دا څه ولا دې دوه صورت ما ویل څو دوا د تماثل نسبتي ایو تداخل می سهام زیات روس کوي دا څه ولا او دغه قاعده دا شو چې د سهام روس من کې نسبتي توافق دا ویل او هغه تداخل یا ساده چې کې سهام کم وي روس زیات مطلب سهام 4 دي او روس دي 8 دي 8 یہ سهام چې کوم دي 5 دي 5 او روس ته څول کوم وله دستي کنه اصل فرضي نه روس هم تداخل دي او روس دي زیات دي دلته توافق والا حکم لګي دلته مثال 5 کې 10 کې څو بل دي 2 به دي به 2 رالي مثلا دا توافق حکم کړه به سبب ان شاء الله